سلامونه ملګرو په دنیا کې داس یو کس هم تیر شوی دی چې الله پاک له خط لیکلی دی. اوس په دغه خط کې د الله پاک له څه لیکلیو او د چې کوم ډیمانډونه د الله پاک نه کړي هغه الله پاک څنګه پوره کړ دا واقعه به تاسو نه وي اورېدلي. دا بالکل حقیقت واقعه ده. دغه خط نن هم د ګلستان په میوزیم کې د ګلستان چې کوم عجایبګر دی ګلستان نوم د عجایبګر په تهران کې د جده په تهران ملک ګلستان میوزیم دی چې په هغې کې دا خط اوس هم پروت دی. دا خط لیکلو جی نظر علي تالقانی د دې طالب علم نونو د دینی او طالب علم دینی سبق وی چې نظر علي تالقانی نوم جی. دا زمانہ و د ناصر الدین شاه بادشاه په دغه ټایم کې ناصر الدین شاه بادشاه په دغه ټایم کې دا نظر علي تالقانی چې کومو دا د مدرسې او طالب علم چې دا انتهایی غریبانو ډیر زیات غریبو پل رزق پسې به ټکاري ول د رزق درکه نه لګیدو دومره زیات غریبو د یو ورځ ذهن تراغه چې الله په خوګوره په قران شریف کې فرمایلی دي په قران شریف کې الله پاک فرمایلی دي چې وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. د دې ترجمه دا چې پزماکه باندې څومره هم جاندار دي دا غي ایت رزق ورکول د الله پاک په ذمہ باندې دي. د په قران شریف کې دا آیت ویلو جی ورپسې ان الله لا يخلف الميعاد. الله تعالی چې کوم دیغه هرگز د خپل وعده خلاف ورزي خلافي وعده خلافي نه کوي. د په قران شریف کې دا دوه آیاتونه مطلب لستلی وو نو دوی چې الله پاک وعده کړی چې زه به هر جاندار له رزق ورکوم نو زه دومره غریب ولې ما د پاڼه او پیج پاڼه او بالپن رښتلی دی هغه ټایم کې الله پاک له خط لیکل شروع کړی دي. خط لیکلو بسم الله لیکل دي ورپسې لیکل دي چې په خدمت جناب الله تبارک وتعالى السلام علیکم. سلام نه پس چې کوم دی خپل غربت ول لیکل چې الله زه خو انتهایی غریب ما او ډیر زیات غریب ما تا خو د رزق وعده کړی چې زه به هر جاندار له رزق ورکوم پزمکه باندې څومره هم جاندار دي زه به غي له رزق ورکوم نو زه هم دستا په بندگانو کې راځم زه هم جاندار ما او مالا بیت خپل ډیمانډونه لیکلي دي. ګوره لکه څنګه چې یو انسان وي هغه خپل مور ته وایي چې مال دا کار وکړه پلار له وایي چې ما دا خواهش ته مال موبایل والا دا وکړه نو دغه رنګ ګوره د الله پاک له ډیمانډونه لیکلي دي. ګوره دې کې یو زمونږ لپاره پیغام دام دی سبق دام دی چې کله هم الله پاک نه غواړئ نو خو مکمل سوال ته کوئ د الله پاک په خزانو کې کمی نشته دی. ګوره د الله پاک نه څه غوښتي دي په خط کې دام لیکلي دي چې مال د شپږو شیزونو ضرورت دی. ډومبنی چې کوم دی یو ښایسته او وفاداره ښځه لمبر دویم یو وسیع او پرکشش کور لمبر دریم یو خادم نوکر ته هم غوستره. ګوره سلورم چې کوم دی سورلای د پاره ته ټانګه غوستله دا ټایم کې بټانګې داسې نن سبا خو د سورلو مختلف نوی لیټیسټ ماډل گاډي دي نو بیا پنځمه ته غوستره یو باغ مې چې هم یو شپږم د تجارت د پاره سرمایه ته هم غوسته ده د بزنس د پاره انویسټمنټ ته هم غوسته چې په بزنس کې انویسټمنټ کوم داغه د پاره ته پیسې هم سرمایه ته هم غوستره ده. دا شپږ ډیمانډونه د پهله الله پاک له پاخات کې خپل فریادونه کړی دي او به ویل چې زما د ضرورتونه دی او یا الله دا مال عطا کې او دوست چې سټیم خط لیکل نو د هغه ټایم خیال راغو چې خط می خو لیکل خدا بزو الله پاک لا لګم څنګه اډرس مطلب څنګه بدا الله پاک له رسومه نو هغه ټایم له ذهن تراغلی چې د الله کور خو جمعات ته نو هغه ټایم په تهران کې یو جمعات په تهران په بازار کې مسجد شاه نوم یو جی مسجد شاه د هغه جمعات په چت باندې خطل دی او خط الته کې خو د جمعات په چت باندې خا سوروز پس دغه تهران چې کم بادشاه ناصر الدین شاه نومو خپل مطلب ګوړه ور سره و نوکران ور سره هم مخکار تتلو چې دغه ټایم سیلای و هوا لګیدا نو څه ټایم چې د جمعات د دیوال سره تیریدو نو هغه هوا هغه خطر غرزول دي په ناصر الدین شاه د بادشاه په جولای کې خطر پروت دي. بادشاه چې څنګه خط کو پاڼه کو لوکړي چې کتلی دي دا خو خط ته ختم د الله پاک پنوم دی لیکلي نظر علي صاحب دا خط لیکل دي نو د اخکار هغه چې کم پلانینګ هغه کینسل کړی دی سره د خپل نوکرانو را واپس شوی د نوکرانو ته ویلي چې مالا نظر علي تالقانی پیدا کړي جی نظر علي تالقانی مالا پیدا کړي چې دا کم ځای کې ویماته محل تراولي څه ټیم چې دی بادشاه هغه نوکران تللی دي نظر علي تالقانی راوسته دی پیدا کړی دی بادشاه محل ته راوسته دی نو نظر علي تالقانی ته هغه ټایم بادشاه ناصر الدین شاه بادشاه ولوي چې تا الله پاک لکم خط لیکل او هغه خط الله پاک په ذریعہ باندې مونږ ته را رسیدلې دي او دستا چې څومره هم ډیمانډونه دي اب زه پوره کوم نو هغه ټایم بادشاه چې کوم هغه چې خط کې کم ډیمانډونه لیکلي یو خسته وفادار خزا یو وسیع او پرکشش کور یو نوکر سورلای د پاره ټانګه یو باغ او تجارت د پاره سرمایه دا شپږ سيزونه د الله پاک نه غوستلیو نو هغه بادشاه والله هغه ټایم وی ناصر الدین بادشاه چې دا ستا چې سم غوستلیو سم ستا ډیمانډونه دي دا به زه تعالی پوره کوم هغه والله هغه ټایم چې کم دی ناصر الدین بادشاه نظر علي تالقانی لا ټول ډیمانډونه پوره کړ. ګوروس په دې واقعیا کې زموږ د لپاره سبق څه دی؟ دې واقعیا کې زموږ د لپاره درې غټ سبقونه
صفاتونه دي. یو خدای چې ګوره اخلاص او ایمان د یو فقیر په خدای باندې دومره بے پناه ایمان او دومره بے پناه الله پاک سره مینه او دومره په الله باندې ایمان چې هغه د الله پاک په یو آیت باندې الله پاک له خط لیکلو بیا ول پته نه و چې دا بزوس الله پاک تر رسوم څنګه نو رجومات په کوټه باندې کې خو دیو. دویم سبق زمونږ په دې واقعي کې زمونږ د پاردار چې الله د خپل بندگانو د پاره رزق بندوبست ضرور کوي. دې ځکه هغه خلکو د پاره غټه برت چې کم خلق الله نه بغیر نور خلق وسیله کوي خیر غواړي پلارو کې ناسوي نور خلکو نه سوالونه کوي نور خلق مطلب غوښتنې د پاره نور خلکو لزی د الله در لنزي. دریم چې کم زمونږ د پاره غټه برت په دې واقعي کې هغه د دعا طاقت په الله باندې ایمان او دعا چې کم دی کنه په الله باندې پخته ایمان او دعا د زړه نه دعا دا هر ناممکن چې کم دی هغه ممکن کوي. دا هر امپوسیبل کار تر لپاره پوسیبل کول شي خو چې کله ته په الله باندې ایمان وستا پخته اور کله ته دعا غواړي دعا چې کم دی ستا تقدیر بدلول شي جی. نو دا زمونږ د پاره یو ډېر غټ واقعي و یو ډېر غټ عبرتناک واقعي و چې په دنیا کې داسې یو کس هم تیر شوی نظر علي تالکانی د تهران نه تعلق لرلو د ناصر الدین بادشاه په وختو کې چې هغه الله پاک له خط لیکلی او الله پاک له خپل فریاد لیکلی او الله پاک نه چې کم دا غ ډیمانډونو هغه الله پاک نه غوښتلیو الله پاک ول بیا هغه پوره څنګه کله هغه واقعي تاسو سره ما شریک په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ.